الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کم صورت چې ستاسو مخ کې ما تلاوت کو د دې نوم سوره اخلاص دی د اخلاص معنی دا زړه د الله د وحدانیت د لپاره خاص کول گویا دا داسې صورت دی چې دا زړه د الله تعالی د وحدانیت سره خاص کوونکی دی دې صورت کې الله رب العزت د خپل توحید او د وحدانیت تذکره کړې ده چې په څلورو آیاتو 15 الفاظو او 93 حروف باندې مشتمل دی او دا ډېر وړوکی صورت دی قرآن کې دو صورتونه داسې دي چې د هغې صورت نوم په صورت کې نه دی راغلی او باقي صورتونه داسې دي چې د هغې نوم په هغه صورتونو کې راغلی لکه سوره بقره د بقرې تذکره پکې راغلی ده سوره تور د تور تذکره پکې راغلی ده سوره آل عمران د عمران تذکره پکې راغلی نو څومره چې صورتونه دي پای کې د هغه صورت نوم راغلی ځکه ورته هغه صورت وایي دوه صورتونه داسې دي چې پای کې د هغه صورت نوم نه دی راغلی یو سوره فاتحه په الحمدو کې د فاتحې نوم نه دی راغلی او دویم نمبر سوره اخلاص چې په دې صورت کې د اخلاص نوم نه دی راغلی اوس دا مکی صورت دی که مدني صورت دی مکی صورت هغې ته ویلی کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدني صورت هغې ته ویلی کېږي چې د هجرت نه وروسته نازل شوي نو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم رحمت اللہ علیہ فرمائی چې سورہ اخلاص مکی صورت دے او حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ و امام ضحاک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا مدنی صورت دے یعنی د هجرت نه پس نازل شوی دی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه دواړه رأی منقول لی یو قول کی فرمائی چې دا مکی صورت دے او بل قول کی فرمائی چې دا مدنی صورت دے د دې صورت د شان نزول باره کې راځي چې مشرکان راغلي او پیغمبر علیه السلام نه د الله تعالی د نسب باره کې پوښتنه کړې وه چې د الله تعالی نسب څه دی چا نه پیدا دی څوک دی پیدا دی نعوذ بالله نو د هغې په جواب کې الله رب العزت دا صورت نازل کو
او بعضو روایاتو کې دا خبره نورم په وضاحت سره ملاویږي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې عامر ابن طفیل او اربد ابن ربیعه دو کافرانو پیغمبر علیہ السلام لرالل اور ته ویل چې تمنګ لا د چا طرف ته دعوت راکې. نو پیغمبر علیہ السلام ته جواب کیو فرمایل چې د الله طرف ته تاسو راغواړم او د الله طرف ته دعوت درکوم. نو دې کافرانو ویل چې د الله رب العزت صفات را ته بیان کا. مثلا الله رب العزت د سرو دې که د سپینو دې د اوسپنې دې که د لرګي دې، نعوذ بالله من ذلک. چونکې دا د الله رب العزت د شان متعلق یو قسم له ګستاخي وه. نو تاریخ لیکلی دی چې الله رب العزت اربد په آسمانی بجلی سره هلاک کو، تندر سره. او عامر ابن طفیل چې کوم دا الله رب العزت د طاعون په مرض کې مبتلا کو، الله رب العزت پاغه باندې مړ کو. نو دا غوی په جواب کې الله رب العزت دا صورت نازل کو. بعضو روایاتو کې راځي چې يهوديان راغلیو او هغوی د الله رب العزت نه د پیغمبر علیه السلام نه د الله رب العزت د شان متعلق پوښتنه وکړه. نو د هغې په جواب کې الله رب العزت دا صورت نازل کو. نو دې حالت کې به دا بیا مدني صورتي. دا صورت چونکې من کې اکثر خلک په منځونو کې وایو الفاظ دا غیر ډیر زیات کم دي، لیکن ډیر جامع الفاظ لري چې پای کې د الله رب العزت د توحید او د وحدانیت تذکره راغلی ده او د دې صورت ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. نو چې کله یو انسان د یو څیز په معنا او په مطلب باندې پوه شي او په وجه ورته پته ولګي چې په کوم حالاتو کې دا نازل شوی، نو بیا د سړي شوق او رغبت نورم سیوا کیږي. نو د پیغمبر علیہ السلام نه د سوره اخلاص مونږ چې ورته قل هو وایو د دې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې تاسو د قرآن دریمه حصه هم نشئ ویلې. نو صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې د قرآن دریمه حصه خو ډېره زیاته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قل هو وایي چې دا د قرآن دریمه حصه ده. د قرآن دریمه حصه لس سپاری جوړیږي. الله رب العزت په یو پر قل هو باندې د لسو سپارو ثواب ورکوي. درې پیری چې وي الله رب العزت په د یو قرآن ثواب ورکوي. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمای چې پیغمبر علیہ السلام یو جماعت ولېږو، یو ډلې ولېږلو، یو صحابي د هغوی امیر ساز کو، مشر ساز کو. نو چې کله به د مونځ وخت رالی د امیر به مخکې شو، جمع به یې ورکوله او د ده عادت دا و چې کله به صورت ویو نو وروسته به ورسره قل هو ویل او رکات به په قل هو باندې ختمو. صحابه کرام چې کله واپس رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وجه زمنګ د امیر دو په هر رکعت کې قل هو ویلا. پیغمبر علیہ السلام هغه خبر ورولېږو چې تاسو په هر رکعت کې دا قل هو ویلا. هغه صحابي ورته جواب کوي چې د الله رسوله دا سوره اخلاص زما ډېر زیات خوښ دی. دې کې د الله رب العزت د وحدانیت او توحید صفات راغلي دي. زور سره ډېره زیاته مینه لرم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته په جواب کې ویل چې الله رب العزت هم تاسو سره ډېره زیاته مینه لري. نو علماء کرام فرمایي چې څوک د قل هو تلاوت ډېر زیات کوي دا سړی الله رب العزت ته نږدې کیږي. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله رسوله زدا سورت ډیر زیات خوخوم، زه خپل دوست غنوم او زه د دې تلاوت ډیر زیات کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب کیو فرمای چې بیا خو به دا سورت ته جنت ته رسي.
جنت ته بری داخلی. ام دغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده پیغمبر علیہ السلام فرمای چې وسړی 200 پیری روزانه قل هو وی الله رب العزت د دې په برکت سره د دې سړي د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. 200 پیرو ویلو باندې دومره ټیم نه لګي د څومره کلونو ګناهونه چې الله رب العزت د دې په برکت سره معاف کړي. او فرمایي چې ګناهونه په ټول معاف کیږي سیوا د قرض نه چې د چا قرض پی هغه نه معاف کیږي. او بل روایت د سره راغلی چې پای کې د 200 په ځای باندې د 50 تذکره ده چې وسړی 50 پیری دا صورت وي الله رب العزت داغه د 50 کالو ګناهونه معاف کوي. وایي کې د قرض تذکره هم نه راغلی. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې وسړی د شپې د ملاس ته اراده وکړي او خپل کټ لراشي او په خیره باندې سملی او سل بری قل هو وی الله رب العزت ورته د قیامت په ورځ باندې وی چې جنت ته په خي طرف باندې روان شو جنت ته نه نوځه. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده پیغمبر علیہ السلام یو مجلس کې ناست یو صحابي د قل هو تلاوت کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې سړي د پر واجب شو. صحابه پوښتنه وکړه څور له واجب شو؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایل جنت د دې سړي د پر واجب شو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې 3 سورته داسې دي چې د قرآن نه مخکې هغه په تورات زبور او په انجیل کې نازل شوي دي. او هغه 3 سورته یو سوره اخلاص دی، یو سوره فلق دی، یو سوره ناس دی. نو گویا دا سورتونه صرف د دې آسماني کتاب حصہ نه ده بلکې د دې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه تیر شوي دي پای کې الله رب العزت دا نازل کړیو. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو هغه وخت پورې د کېږئ مو سو پورې چې د سورې اخلاص او د دې سورتونو تلاوت تاسو نه کړئ. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی سحر او مازیګر د قل هو تلاوت کوي دا د دې سړي د پاره کافی شو. صحابه کرامو پوښتنه وکړه د سسیز د پاره کافی شو؟ نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د تکلیفونو او د مصیبتونو نه د بچ کېدو د پاره. پیغمبر علیہ السلام فرمای یو سړی لس پیری د ورځې د قل هو تلاوت کې الله رب العزت په دې باندې په جنت کې یو ماڼۍ ورکوي. کشل پیری سره د ورځې تلاوت کې الله رب العزت په جنت کې 2 ماڼۍ ورکوي. لاندې چته او بره چته چې څومره تلاوت کې دومره دغه چتونه سیوا کیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې ناست و ویل اذا الله رسول بیا خو زمونږ په جنت کې ډېرې زیاتې ماڼۍ. پیغمبر علیہ السلام ورته جواب کو فرمایل چې څومره د سړي عملي الله رب العزت سره د هغې نه سیوا دي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وتل تاسو کې نه زبط د قرآن 3 حصہ تلاوت کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورہ اخلاص تلاوت کو د مونږ نه پسو کور ته لاړې. صحابه کرام په انتظار چې پیغمبر علیہ السلام برازي او لسی پاری به مونږ ته اوري. ما هم مستنزدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور د حجرې نه راووت. صحابه کرام ورته تاسو مونږ سره وعده د قرآن د 3 حصے کړي و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب کیو فرمایل او تاسو تما تلاوت کړي سورہ اخلاص دا د قرآن 3 حصہ ده
یو سړی دا وایي په دې باندې الله رب العزت د 10 سپارو ثواب ورکوي. او بعضو کتابونو کې نقل کړي دي چې یو سړی د سحر د مونځ نه پس 12 پیرې د قل هو تلاوت کې او د هغې ثواب خپل مړو ته وروبخي الله رب العزت په 12 پیرو باندې د 4 قرآنو ثواب ورکوي. 4 قرآن چې کینی نو که زیات تیز مې په 4 میاشتو کې ختمولی نشي، ځکه چې د ورځې 4 سپارې راځي. لیکن بل طرف ته وګورې څومره لږ ټیم په هغې باندې لګي چې سړی جمع وکړي او د جمع نه پس روان شي، نو که د لومړي سب نه روانېږي او بار د غیدري ته وررسي نو په دومره ټیم کې به هم دا 12 پیرې قل هو د ویلي چې په دې باندې الله رب العزت د ده مړو ته د 4 قرآنو ثواب ورکوي. او دا مړي چې دي نو دا د هیڅ څیز محتاج نه دي، د ګرمۍ او د یخنۍ احساس دوی ته نه کېږي، د تیارې او د رڼا ضرورت دوی ته نشته دی، د خوراک څښاک ضرورت دوی ته نشته دی، د پیسو د جیداد ضرورت دوی ته نشته. دوی چې محتاج دي صرف او صرف د یو څیز محتاج دي، هغه دا چې دوی پسې نیک عمل سړی ورلیږي او د نیک عمل په انتظار کې دوی ناست دي. نو بیا د نیک عمل 2 طریقې دي. یو سړي خپله په خپل ژوند باندې څه نیک عمل کړی، چا څه ښه کړي او د هغه خو ثواب د هغه د مرګ نه پس هغه ته میلاویږي. او دویمه طریقه دا ده چې د هغه خاندان اولاد نومي مسلمان تلاوت کوي، خیر صدقه زکات ورکوي او د هغې ثواب تمام مردگان اسلام ته وربخي، نو د هغې نه هر یو مړي ته کامل حصه میلاویږي. نو دا مړي چې په دې قبرونو کې پراته دي که دوی ته صرف دا وویلی شي چې د یو سبحان الله دپاره تاسو دې دنیا ته راواپس شئ، نو د مرګ سخته چې څومره زیاته ده، د زدن کدن ترخه چې د قیامته پورې د سړي په تالو په حلق نښتي، د هغې باوجود دوی به دغه د زنکدن غاړې سختې ته غاړه کیدي او یو بیره د سبحان الله ویلو دپاره به دوی واپس د دنیا ته راشي. نو 2 خبرې دې نه ثابتېږي. یو خدا چې هغه خلکو سره اوس د ویلو ټیم نشته دی او موږ سره د ویلو ټیم دی، هغې خلکو سره د نیکو د ګټلو موقع ختم شي او موږ سره د نیکو د ګټلو موقع شته دی. او دویم نمبر چې کوم نیک اعمال کو نو شومتیا په هغې کې نه کو چې صرف خپل ځان ته یا خپل خاندان ته بخو، بلکې د تمام عالم اسلام د مردگانو نیت پکې کو چې په هغې کې خپلو مړو ته کوم موږ بخل غواړو هغې ته په هغې کې کمی نه راځي، او الله رب العزت د هغې سره نورو مسلمانانو ته هغه ثواب برابر ورکوي. نو د دې صورت ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. یو صحابي متعلق راځي چې د هغه جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوتو په سرونو روانو، بیا وروسته چې چا پوښتنه وکړه ویل دومره فرشتې راغلي وې چې په ځمکه باندې د خپو ږدلو ځای هم نه و. او دغه صحابي متعلق چې پوښتنه وکړه شوه چې عمل به یې څه کوو، نو هغه به د سورې اخلاص د قل هو تلاوت ډېر زیات کو. نو دا سورتونه واړه سورتونه دي، موږ شپه ورځ په منځونو کې وایو، لیکن د هغې معنی او مطلب مفهوم موږ ته واضح نه دی. که چېرته مطلب او معنی او مفهوم موږ ته واضح شي، نو د هغې د تلاوت شوق د سړي او رغبت نور هم سیوا کېږي. نو په دې کې اولنی لفظ چې راغلی هغه قل راغلی دی. قل دا د امر صیغه ده او د دې معنی راځي ته ووایه. او مفسرین د دې لفظ نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت ثبوت هم کوي چې براه راست الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، او هغه خطاب بیا پیغمبر علیه السلام
امت تکي نو گویا پیغمبر علیہ السلام دا د الله رسول او نبی دی او د قل لپس هو لفظ راغلی دی نو هو دا د ضمیر دی او د دې معنی منکو اغا چونکه ما قبل د مشرکانو د کافرانو یا د يهوديانو پوښتنه کړې وه چې ته کوم رب طرف ته موږ رابلې دا غرب صفات او حسب نسب راته بیان کا او دغه دوه دومره ګستاهي کړي او تر دې حد پورې نعوذ بالله چې د کوم رب ته موږ رابلې دا د سرو دی او که د سپینو دی د اوسپنې دی که د لرګي دی نو د هغې په جواب کې چونکې دا صورت نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام ته چې تور تو وایي چې قل هو الله د الله تعالی هغه دی نو هو ضمیر د الله رب العزت طرف ته راجع دی او علمی خبره دا ده چې کله د ضمیر مرجع ما قبل ذکر نه نو هغې ته بیا ضمیر شان ویلی کېږي که د مذکر او که د مؤنث ضمیر قصه ورته ویلی کېږي نو دلته دا ضمیر چې کوم دی دا ضمیر شان دی نو تو ورته ووایه چې هغه رب چې تاسو معلومات غواړئ هغه الله چې تاسو معلومات غواړئ هغه احد یکتا دی نو په دې کې دوه لفظ استعمال شو یو الله او یو احد د الله د تعریف متعلق کتابونو کې لیکلي شوي دي چې الله عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات چې الله رب العزت هغه ذات پاک نوم دی چې د تمامو کمالاتو د خوبیانو را جمع کوونکی دی او د تمامو نقایصو د عیبونو نه پاک دی اوس که یو سړی ووایي چې لمر او سپوږمۍ ستوري یا اسمان او ځمکه دا هم د غیبونو نه پاکه ده نو که نور څه عیبونه پکې نه دا یو عیب په دې کې شته چې دا د عدم نه په وجود کې راغلی دي لاول نو او وروسته پیدا شوي دي نو ګویا یو عیب په دې کې رالی چې لاول نشتو بیا د هغې نه پس شته شو او الله رب العزت داسې ذات دی چې د همیشه نه دی او همیشه دپاره وي او احد متعلق د دې معنی راځي دا د یو د پاره استعمالیږي او د یو د پاره په عربی کې احد هم راځي او واحد هم راځي لیکن دوانو کې فرق دی واحد دا د مقابله په طور باندې استعمالیږي چې کله د یو سړی مقابله د چا سره راځي او هغه مقابله په وخت کې کله ته لفظ استعماله نو التب واحد استعماله احد بنه استعماله ځکه چې احد د دې مقابل نشته واحد د مقابله د پر راځي نو الله رب العزت هم د ذات دی چې داغه په مقابله کې څوک نشته ځکه لفظ د احد راوړی دی او دویم نمبر فرق بګی دا دی چې واحد یو ته وي لیکن ساز شوی د ډیرو شیزونو نه لکه یو کټ نو د هغې دپاره اوس کټ ته چې وګورې د څلورو لرګو د څلورو خپو د بڼ وغیره نه راجمع شوی نو کټ خو یو دی لیکن څیزونه پکې ډېر زیات استعمال شوي دي نو هغې ته ویلی کېږي چې د هغې اجزا او خاخونه او شاخونه چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوی لیکن احد هغه څیز ته یا هغه ذات ته ویلی کېږي چې د هغې اعضا د هغې جزونه او د هغې پاټونه هغه سیواني بلکل د اجزاو د پاټونو او د جزونو نه هغه پاکي اوس موږ پښتو وایو پښتو کې موږ یو وایو نو په یو کې دا فرق موږ نشو کولی لیکن عربی کې الله رب العزت دا کمال یې دی چې دو الفاظ دي دواړه یو معنا ورکوي لیکن د دواړو په معنو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی او بیا مخکې فرمایي الله صمد الله بے نیاز دی اوس موږ د صمد ترجمه کوو الله بے نیاز دی نو تقی عثمانی صاحب
دامت برکات العالیہ په آسان ترجمه او تفسیر کې دا خبره لیکلې ده کومه ترجمه چې مونږ کو چې الله بے نیاز دی نو حقیقت دا دی چې دا بے نیاز دی الله دا د عربی لفظ د صمد حق نه ادا کوي دا ترجمه نیمه ده او د دې ترجمې دپاره بل لفظ مونږ سره نشته چې هغه مونږ په دې کې فټ کو نو د خپل طرف نه سره مونږ دا وایو چې الله بے نیاز دی یعنی تمام کائنات الله رب العزت ته محتاج دی او الله رب العزت هیڅ چاته محتاج نه دی دا دومره غټه جمله چې کوم د دې دپاره موږ سره په پښتو کې لفظ نشته په اردو کې لفظ نشته نو د بے نیاز سره فوراً موږ ترجمه په دې الفاظو باندې کوو نو صمد هغه ذات ته ویلی کېږي چې خلق هغه ته محتاج لیکن هغه هیڅ چاته محتاج نه او عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې کله بجیل کیو نو د شاه عبدالقادر محدث دهلوی رحمت الله علیه ترجمه و امام مطالعه کوله نو په هغې کې چې کله زه دې لفظ ته راورسېدم چې الله صمد نو هغه لیکلو چې الله نرادار ہے نو دا نرادار ما ته چې ویل چې دا د سنسکرت ژبې لفظ دی نو په جیل کې ما سره یو غټ پنډت و کم چې د هندوانو مذهبي رهنمای نو د هغه نه ما پوښتنه وکړه چې دا نرادار ہے د دې څه معنی راځي نو ما ته ویل چې دا لفظ په کوم ځای کې استعمال شوی ډېر په عجیبه طریقې سره پوښتنه وکړه نو ما ویل چې د هغې سره ستا کار څه دی خو ته ما ته ترجمه وکړه چې دا څه ته ویلی کېږي نو ما ته ویل چې نرادار هغه ذات ته ویلی کېږي چې ټول خلک هغه ته محتاج او هغه هیڅ چاته محتاج نه نو الله صمد موږ وایو الله بے نیازه بادشاہ دی نو د بے نیازه مطلب دا دی چې ټول کائنات الله رب العزت ته محتاج دی او الله رب العزت هیڅ چاته محتاج نه دی او دریم آیات کې الله رب العزت فرمایي لم یلد ولم یولد د دې ترجمه موږ کوو نه د چانه پیدا دی او نه تی څوک پیدا دی یعنی نه الله رب العزت د چا اولاد دی او نه د هغه اولاد شته دی یهودیانو به دا خبره کوله چې عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله اولاد دی او عیسایانو به نعوذ بالله عیسی علیه السلام د الله رب العزت اولاد ګرځو او د مکی مشرکانو به دا خبره کوله چې پرښتې نعوذ بالله دا د الله رب العزت لوریانې دي او دا نسبت به یو قسم له د عیب په طور باندې کو ځکه چې هغوی به خپله لوریانې نه خوښولې او ځکه به دا ژوندۍ ښخولې نو الله رب العزت د دې ټولو خلکو په رد کې ویلې چې الله هغه ذات دی چې نه د چا نه پیدا دی او نه تی څوک پیدا دی نه اولاد شته او نه بره سلسله شته او نه ښکته سلسله شته دی نو دوه خبرې دي دوی پوښتنه کړې وه چې الله رب العزت څوک دی یعنی حسب او نسب څه دی نو الله رب العزت فرمایل چې نه د چا نه پیدا دی او نه تی څوک پیدا دی او دا یهودیان چې عزیر علیه السلام او د عیسایان چې عیسی علیه السلام او دا د مکې مشرکان چې پرښتې د الله رب العزت لوریانې نعوذ بالله ګڼي دا ټول دروغ دی او په الله رب العزت باندې تهمتونه دي او آخري آیت کې الله رب العزت فرمایي ولم یکن له کفوا احد کفوان د دې معنی راځي همسر چې د الله رب العزت همسر نشته دی خپل ذاتی معنی دا لفظ په هغه وخت کې استعمالیږي چې کله دوه کسان په کمالاتو او په صفاتو کې برابر وي نو د هغوی دپاره دا لفظ استعمالیږي لیکن
په کائنات کې هیڅ څوک داسې نشته دی چې هغه په کمالاتو کې او په صفاتو کې الله رب العزت ته رسي. نو ځکه وایي چې ولم یکن له کفوا احد، او نشته دی همسر د هغه، هیڅ څوک د هغه همسر هغه نه دی او د هغه برابري کوونکی هغه نشته دی. نو په دې صورت کې د الله رب العزت د توحید او د وحدانیت تذکره شوې ده چې الله رب العزت هغه یو دی، دغه په مقابله کې څوک نشته دی. او توحید او وحدانیت چې کله وویلی شي نو دریو څیزونو مجموعه د هغې نه مرادي. یو دا چې الله رب العزت یو ګڼل، شریک ورسره سړی نه جوړوي، که په ذاتو کې او که په صفاتو کې. دویم نمبر د پیغمبر علیه السلام د رسالت اقرار کوي، او دریم نمبر د آخرت عقیده لري. دا درې صفات چې چا کې موجودي نو مطلب دا چې دا سړی په توحید باندې ولاړ دی او په توحید باندې قائم دی. نو دغه توحید تذکره الله رب العزت په دې صورت کې کړې ده چې الله ځان لدی او هیڅ څوک شریک د هغه نشته دی. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چونکې قسم قسم سیزونو عبادتونه کېدل، بوتان خلکو ساز کړي وو. سفر له چې به کله تلل نو غټ بوتان چې کوم دی هغه به ځان سره ګرځولی نه شو، نو واړه واړه بوتان به ځان له ساز کړي وو. لکه اوس چې د هندوان ګرځي او په دې موټرو کې ځان ته دا واړه واړه لګولي، نو دغه رنګ هغه زمانه کې به هغوی دا واړه واړه بوتان د خپل ځان سره ګرځول چې که چېرته په سفر کې او په لاره کې څه حاجت راشي نو د چا نه به یې غواړو. نو دا غټ خو ځان سره په اوږه باندې ګرځولی نه شو، نو ځان سره به یې وړوکې خو دا ګوټ احساس کړی هغه به یې د خپل ځان سره ګرځو. نو یو باره کې راځي هغه وایي چې مام د ځان سره وړوکې غونته کې خدای یا وړوکې غونته کې بوت د ځان سره اخیستی و. ځنګل کې دیره ومه، بار مې ایښی و، سهار چې راپاڅېدم نو ټوله دنیا هغه وچه کړسه وه، زما هغه بوت چې ما ورته خدای و هغه لوند و. نو ویل چې کېدی شي خدای دی. بله شپه بیا چې راپاڅېدم نو بیا ټول کائنات وچو، خیمه مې وچه وه، ځمکه وچه وه، او چې ما وکتل هغه بیا لوند دی. نو وی شک کې واچولم، په درې شپه مال چې راشه انتظار وکړه او کېنه چې دا څه نښه ده، دا څه کمال په دې بوت کې دی دا د شپې لوند دی او باقي ټول کائنات وچي. نو چې د شپې په انتظار کې کېناستمه نو چې نیمه شپه شوه ما کتل یو ګیدړه راغله، ګیر چاپېره وګرځېده راوګرځېده، ویل بیا یې خپه اوچته کړه او ما چې د کوم څیز عبادت کو خدای مې ورته ویل د هغې په سر یې امتیازې را پرېښودې. نو ما ویل چې اخې زه یې خدای ګڼم، خپل مرادونه او حاجتونه دې غواړم او هغه خپل ځان د یو ځناور د امتیازو نه بچ کولی نه شي. نو په هغه وخت کې څه اشعار ویل او پیغمبر علیه السلام له رالی او ایمان یې راوړو. نو په هغې کې د هغه یو شعر ترجمه دا ده چې هغه رب چې ګیدړ د هغه په سر باندې امتیاز یې وکړي نو ذلیله شو هغه چې خپل ځان د ګیدړ نه بچ کولی نه شي. نو په صمد او په صنم کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو د شرک ویلی کېږي او الله رب العزت د شرک د عقیدې ختمولو دپاره دا صورت نازل کړی دی چې شپه ورځې موږ په منځونو کې وایو او کومو خلکو چې قرآن نه مې ویلی نو هغوی ته د قرآن 2 سورته زبانې یادي، یو فاتحه او یو قل هو.
بلکې اکثر مشران چې کوم قرآن نه ویلی هغوی خو اکثر منځونه صرف په قل هو باندې کوي، حالانکه صرف په قل هو منځونه کول دا مکروحه دي. پکار دا دی چې سړی د دې سره نور صورتونه یاد کي، کوشش کوي لګیي او څو پورې چې یاد شوي ني هغه وخت پورې د یو صورت وایي، لیکن په کوشش او په سعی او په محنت باندې لګي چې یاره نور صورتونه به مو سره یادوم. او چې چاله نور صورتونه ورځي بیا یې دا یو راټینګ کړی نو یو راټینګول نه دي پکار، دغه نور هم ورسره ویل پکار دي. او د دې صورت ډېر زیات فضیلتونه راغلي چې د انسان د درجو د اوچتوالو دپاره، د مردگانو د مغفرت دپاره او الله رب العزت ته د نزدېکت دپاره د دې صورت ډېر ویل دا ډېر زیات ضروري چې الله رب العزت په دې باندې د درجې د انسان اوچته یو خصوصي فضیلت د دې دا راغلی دی چې 3 پیرې ویل دا د پوره قرآن ثواب لري. یو پیره ویل د 10 سپارو، 2 پیرې ویل د 20 سپارو، 3 پیرې ویل دا د مکمل قرآن ثواب ګڼي. دعا کې بسم الله الرحمن د عمل کولو توفیق را نصیب الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي، اخلاص تقوا للهیت هم نصیب کی، بیمارانو له شفای کامله عاجله ورده کی، مردگان اسلام کامل مغفرت نصیب کی. څومره مسافر دی الله څه قسمه شرعي حاجتونه مرادونه د خپلو خزانو نه پوره کړي، د چا اولاد نشته نیک عمله صالح اولاد ورله ورکړي، هر قسم حاجتونه مرادونه د خپلو خزانو نه پوره کړي، د بل درد ته محتاج هم کې اتفاق اتحاد هم نصیب کی، د آخرت فکر درد زموږ په زړونو کې واچي، اخر وخت کې د ټولو دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله.